بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګران ملګرو، راغلی یم حاجی فضل وهاب ناظم صاحب له د ګیدړ کلي ناظم دی چې د څه محتاج نه دی، د صفتونو او د تعارف محتاج نه دی. ماشاءالله د دې خپل حالي ځلې په خپل کلي په علاقه کې ډېرې زیاتې دي، خو دی یو کارنامه کړې ده چې د ایس فروشو خلاف دی دلته خپله کمیټي جوړه کړې ده، خپل تنظیم یې جوړ کړی دی او باقیه یې په کلي کې اعلان کړی دی چې دلته به ایس فروش نه منم، چرسیان نه منم. او الحمدلله د ډي پي او صاحب چې کوم مهم شروع کړی دی د ایس فروشو او د چرسو والا او د منشیاتو خلاف کوم مهم دی، نو ماشاءالله زه اپریشیټ کوم چې حاجی رویت صاحب کوم چې د ام سی 1 ناظم پاتې شوی سابقه او ډېرې هلې ځلې کوي، او یو حاجی فضل وهاب ناظم صاحب دی چې دی کوم سټیپ اخیستی، کوم اقدام اخیستی د ډي پي او صاحب سره کومه ملګرتیا کړې ده چې 400 د ایسو د نشې نه د لعنت نه پاکو. نو زه راغلی یم او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دوی په دې خپل کلي کې دومره ښکلې کمیټي جوړه کړله او اعلان یې وکړو. نو حاجي فضل وهاب صاحب د تعارف محتاج نه دی، خو دوی سره یو دوه خبرې کوو، ملګرو دا واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جان ستا ډېره شکریه او ډېره مننه. باقي تاسو د منشیاتو خبره وکړه، د موږ چې هغې ته چې کوم ډي پي او صاحب راغلی دی نظیر خان، زه ورته هرکلی یم چې هغې ته به راتلو. او باقي زموږ دا ډېر لوی کلي دی، دې ته به د بار نه هم خلک راتلل. زموږ په کلي کې داسې خلک وو خو زیاتره د بار خلک به راتلل. نو هغې دپاره ما یو اقدام اوچت کړ چې یو کمیټي مې جوړه کړه. دلته زموږ کلي کې 15 جوماتونه دي، په دې کې تقریبا زه ما هره شپه پروګرام وکړو د پولیس په نګرانۍ کې، د ایتیچو صاحب جوهر شیخ خان په نګرانۍ کې، دا کم بیټ افسران چې دي هغوی به جومات ته ما له پروګرام له راتلل. نو 15 جوماتونو کې 15 شپې ما پروګرامونه وکړل او کمیټه مې جوړه کړې د ایسو خلاف، د غلاګانو خلاف او د جوارۍ خلاف. ځکه اکثر زه په خپله باندې وځم د شپې په ایسمارو پسې، په جوارګرو پسې. انشاءالله چې علاقه مې دا الحمدلله پاکه کړې ده. د چارسدي د تاڼې موږ سره ډېر سپورټ دی جوهر شیخ خانو او ډي پي او صاحب له ډاډ ورکوم، ډاډ چې ته انشاءالله چې تا کوم اقدام اوچت کړي د ایسمارو خلاف، د جوارګرو خلاف، د ډاکوانو د غلاګانو خلاف، نو انشاءالله زه پلې وخا مې نوم دی اوس موجوده چرمین یم. انشاءالله موږ ډي پي او صاحب تا سره به شانه بشانه ولاړ یو، که هغه شپه وي که هغه ورځ وي. انشاءالله چې څه قسمه ضرورت وي د شپې 2 بجې دې ولي دي، انشاءالله چې موږ به تا سره شانه بشانه ولاړ یو. او ستا ډېره شکریه م ادا کوم ځکه چې ډېر ښه اقدام دې اوچت کړی دی د دې غلو خلاف، د ایسمارو خلاف. نو انشاءالله موږ به در سره ولاړ یو، کلک شانه بشانه به انشاءالله ولاړ یو او علاقه به موږ پاکو. څه به ستاسو سپورټي، څه به زموږ سپورټي. کله چې پولیس او عوام دا په یو بیت شوي نی، نو د علاقې نه جرایم خلک چې دا جرایم پیشه خلک د دې نه ختمېږي. کله چې پولیس او اولیس دا یو موټی شي، یو طاقت شي، انشاءالله په علاقه کې به یو جرم هم نی. ډیره مننه فضل وهاب ناظم صاحب، زه انتهایی مشکور یم او زه د زړه نه شکریه ادا کوم. او ما د مخکې د رویت صاحب سره هم ویډیو کړی وه، ما پای کې دا وینا کړې ده چې د چا په کور کې داسې ماشوم وي، داسې بچی وي چې هغه آیس کی، نو هغه دې مال راکړي چې 50,000 په خرچه راځي، زه به د هغه نه 15,000 خرچه علم. او داسې نور هم دغه جي وهاب صاحب ما بل د خپل کلي او د علاقې عوامو ته دا م ویلي دي چې که د یو سړي بچی وي او د ده وس د اسپتال او د علاج نه کېږي، نو انشاءالله په هغې کې به زه پوره امداد کوم او د خپله جیبه به هم کوم. بس انشاءالله مننه فضل وهاب صاحب. زه په ټوله کې د منشیاتو د هسپتالونو کار کوم او د هغې ما سره ډېر ښه تعلقات دي چې ستاسو څوک وي انشاءالله موږ له راکې موږ به له په نیمه خرچه باندې علاج کوو، لکه 100% نه 50% ډسکاونټ به هغوی سره وي، خو لکه د هغې علاج به په بهترین طریقې سره کېږي او د دې لعنت نه انشاءالله موږ خلاصوو. زه د فضل وهاب صاحب انتهایی مشکور یم او الله تعالی د دې په ژوند کې برکت کړي. د دې سیاسي وابستګي چې کومه ده دا د NP سره ده، د باچا خان بابا د قافلې یو کارکون دی، خو زه ډېر زیات اپریشیټ کوم په دې وجه چې ماشاءالله دې داسې اقدام وکړو. نو زه د 400 ټولو ناظمانو ته او MNA MPS ته او غټو خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې راځئ د فضل وهاب صاحب د ناظم صاحب په دې قافله کې ملګري شئ. دا یوازې د فضل وهاب صاحب ذمواري نه ده، دا زموږ د دې ټولو 400 د خلکو ذمواري ده چې د دې ایسو د دې لعنت نه دا معاشره پاکه کړو. ځکه چې تاسو وګورئ د 400 په تاریخ وګورئ چې کوم ینګ هلک په 400 کې یا ځان مړ کړی وي، ځان یې ویشتي، یا یې په کور کې څوک وجلي، د ده هسټري وګورئ، دا به بالکل د ایسو بیمار وي او
موده به دا کار کړی وي څنګه فضل وهاب صاحب تاسو وایي په دې باره کې زه چاته دې سجو صاحب چې کوم دی جوهر شیخ خان الله دې عزت وکړي الله دې قدر وکړي که موږ ته دلته په کلي علاقه کې داسې څه تکلیف وي نو یو دا نرتوب یې منم چې څنګه ورته رنګ وکړم نو موبایل اوچت کړي داسې واقعه به موږ راغلی دی چې زموږ په لار باندې شوکه شوې رمایت جو صاحب ته رنګ کړی دی د شپې مال په یو رنګ باندې راغلی دی د دې اړخې ما ټوپکې اخیستي دي دغه اړخې د جو صاحب راغلی دی نو انشاءالله زموږ لارې ګودرې مې راته انشاءالله پاکی دي بالکل جوهر شیخ صاحب او ډي اس پي عدنان اعظم صاحب انتهایی ډېر ښکلي اقدامات دي د ډي پي او صاحب په سربراهۍ کې موږ خپل چارسدي پولیس سپورټ کوو او تاسو د دې به څه شکریا ادا کول غواړئ ووایئ زه دا زموږ چې کوم ډي اس پي صاحب دی عدنان اعظم خان او جوهر شیخ خان او الله دې قدر وکړي زمونږ هم قدر کوي مونږ هم ورسره خپله چې څه منډه تړلې هغه کوو او دا د پولیس نه دا زمونږ دپاره ډېره بهتره خبره ده ځکه چې دا زمونږ بچي دي دلته کې او اتجو صاحب خو نن راغلی نن به دلته بل به په خانمۍ کې بل به په سډیرو کې داسې ډي اس پي صاحب خو لکه موږ سره د هغوی پوره تعاون چې موږ سره تعاون نه کړو نو دا زموږ نقصان دی مننه زه د چارسدي ټولو ناظمان ته ټول ایم ان ایم پی ایس ته دا ریکویسټ کوم چې د منشیاتو خلاف مهم منشیات کے خلاف جنگ 400 پولیس کې څنګه 400 پولیس زنده باد او ان شاء الله ډي پي او صاحب موږ تاسو سره یو او د شپې او دروازې د خدمت تابعدار یو ابي جان زه یو سوشل ورکر یم او فضل وهاب ناظم صاحب موږ تاسو ډېر مشکور یو چې په چارسده کې تاسو داسې حالي ځلې شروع کړئ یو جهان مننه